د لاړم یو څو ورځې وړاندې یو مولانا فاروق شمال دعوت راکړو زه چې کور ته لاړم دومره وړوکی وم که کور و بس پردې لګولې وه هغې جومات کور ته لاړم یو وړه کمره ده پای کې ډېر چاپېره ټول کتابونه دي وی پلار ته مې ویل چې بابا مبارک شه زوی دې حافظ عالم شو ما ته ویل چې مولوي صاحب زه ډېر خوشحاله یم زما دا یو بچی ما د الله دین ته ورکړی زه دوه مزدورۍ کوم سار نه تر ماښامه دیاړي کوم هغې باندې خپل فیملي ساتم او د ماښام نه تر ساره پورې چوکیداري مې نیولې ده دې ملا زوی ته مې ویلي دي چې ستا کتابونه به زه په دې چوکیداره کې پیدا کړم خدای دې داسې پلاران تاسو ته درکړي داسې میندې درکړي د مور او د پلار په ذمهدارو کې دا ده چې دا به خپلو بچو ته دوا کوي په نوم نوم به ورته دوا کوي داسې به دوا نه کوئ خدای ما وبخښي مور نه دې ته دوا نشي ویلی دا غافر له دوا ده دوا زړه غواړي خیري ژبه غواړي مونږ دعا په ژبه کوو خیري په زړه کوو چې مور خیري کې خدای خو دې تباه کا په زړه دعا خیري خدای خو دې ټوټې ټوټې کا چې چلو شو ګیلاس یې ماته و مورې سبا به بیا ویل کوي جاړې به نو راځه که نه قرآن زده که که نه مورې راشه که نه حدیث زده که که نه خیرې مه کوه دعا وکړه دا شیخ سدیس چې د حنکابي امام دی د خپل انټرویو ما واورېده وایي زمونږ کور ته مېلمانه راغلي وو زما مور سالن پخوم ما پکې ورته شګې واچولې او منډې مې کړې چې مور مې راغله وایي سدیسه خدای خو دې د حنکابي امام کړه زه د مور دعا دې ځای ته رسولی زمونږ میندې میندې جنتیانې ګیلاس مات که خدای دې ټوټې ټوټې او خدای دې میراث کړه سواتیانې میراث چا ته وایي چې بچي دي نو چې سبا واده وکړي بیا بچي دي کې بیا په میراث پسې ګرځي نو څه مې نه کېږي مور یې تا نه وویلې چې خدای دې میراث کړه دا خو میراث شوی دی بچي خو نه کېږي